په عمران خان باندې نوي درې مقدمې چې کوم دي نو هغه جوړې کړې شو. عدالتونو د طرف نه بانی پی ټی آی ته په هغې کې ریلیف میلاو شو. حکومت په هغې باندې بیا اوس نوي مقدمې چې کوم دي نو هغه جوړې کړلې. ادارې چې کوم دي نو چې هغې نه ول پرېښودلو ته تیار، نو بیا خو ظاهره خبره ده چا پرېښودی شو. نوي کیسونه یا نوی ریفرنس جوړول چې کوم دی نو هغه خو څه ګرانه خبره نه وه. ډېر داسې غټ غټ صحافیان ول، ډېر داسې غټ غټ تجزیه نګاران ول، او هغوی به دا ویل چې ګنې عمران خان چې کوم دی هغه په جیل کې 2 ورځې نشي تېرولی، چا به وي 10 ورځې نشي تېرولی، چا به وي 2 هفتې نشي تېرولی، او چا به پکې دا وي چې میکسیمم 2 میاشتې دي تېرې کړي، نو پته به یې ولګي. خو بهرحال عمران خان چې کوم دی نو هغه ولاړ دی، په خپل ځای باندې ولاړ دی، او هغه وایي چې هیڅ قسمه د ډیل دی رانه څوک تمه نه کوي. صنم جاوید یو ماشومه جینۍ ده، او هغه به تاسو کتلي د څونه مودې نه د 9 مۍ نه را په دې خوا چې هغه کله ګرفتاره شوې ده، نو هغه هم په جیلونو کې ده. خو د صنم جاوید په رنګي جینۍ هغې دا ثابته کړه چې یاره بلکل پی ټي آی والا جیل تېرولی شي. السلام علیکم. په ننني ویلاګ کې به مونږ خبره کوو د چیرمن تحریک انصاف عمران خان باندې چې کومې نوي مقدمې درج کړې شوي دي د هغې حوالې سره. کتونکو په عمران خان باندې نوي 3 مقدمې چې کوم دي نو هغه جوړې کړې شوې، څنګه چې حکومت ته پته ولګېده چې د عمران خان باندې خو غټې غټې مقدمې چې کومې حکومت جوړې کړې وي، هغه څنګه چې ستاسو په علم کې ده، هغه مقدمې 1 by 1 چې کوم دي نو هغه عدالتونو د طرف نه بانی پی ټي آی ته په هغې کې ریلیف میلاو شو. نو د هغې سره سره حکومت په هغې باندې بیا اوس نوي مقدمې چې کوم دي نو هغه جوړې کړلې. تاسو ته څنګه چې پته ده د سپریم کورټ نه بهر د پی ټي آی قیادت چې کوم دی نو هغې 13 ورځ بیرسټر ګوهر کوم چې چیرمین دی د پی ټي آی په موجوده ټیم کې، هغې ویلي ول چې اوس د حکومت سره هیڅ ریزن نشته دی په لاسو کې چې هغه چیرمن پی ټي آی یعنی بانی پی ټي آی چې کوم دی هغه په جیل کې وساتي. ولې چې د هغې چې کومه یوه بله غټه مقدمه وه، نو هغې ویلي ول چې په هغې کې خو آلرډي عمران خان په ضمانت باندې دی، نو اوس خو پکار ده چې عمران خان د اډیاله جیل نه را پرېږدي. نو د هغې نه بعد بیا که تاسو فکر کړي یو نوی ریفرنس جوړ شو د نیب د طرف نه. نو ظاهره خبره ده چې کله نه پرېښودو حکومت یا حکومت د هغه پرېښودو ته نه و تیار، یا نوري چې کوم ادارې چې کوم دي نو چې هغې نه ول پرېښودلو ته تیار، نو بیا خو ظاهره خبره ده چا پرېښودی شو. نو نوي کیسونه یا نوی ریفرنس جوړول چې کوم دی نو هغه خو څه ګرانه خبره نه وه. او هم دغه خبرې به وې چې کله به عمران خان په حکومت کې و، نو اپوزیشن ورته ویلي ول چې راځئ د نیب په دې قوانینو کې ترامیم وکړو، نو عمران خان نه منله. او هم هغه ترامیم چې کوم ول کوم چې په نیب لاس کې تیر حکومت په هغه وخت کې کول، یا یې کړي ول یا یې په پی ډي ایم په حکومت کې کړي ول، نو د هغې خلاف بیا عمران خان سپریم کورټ ته هم تللی و. آلدو چې د عمران خان یا په هغه وخت کې د پی ټي آی انټنشنز چې ول، نو هغه دغه نه ول، هغې ګڼله چې ګنې دا خو پیپلز پارټي او پی ایم ایل ان چې کوم دی دا خو دوی د ځان نه کیسونه ختموي، او دا خو ټول د کرپشن کیسونه په دوی باندې جوړ ول، دوی هغه ختموي د ځان نه. نو د هغې دا خیال و چې ګنې دا خو دوی د ځان نه کیسونه ختموي، او دغه ترامیم چې په نیب قوانینو کې دوی کړي دي، نو دغه خو صرف د دوی د ځان نه د کرپشن کیسونه ختمولو ته لاره جوړوي. نو لهذا موږ دغه ترامیم چې کوم دی چیلنج کولو لزو. خو به هر حال هغه خبره وه د روغاني بابا هغه شعر دی چې اوس ملا راغو چا درته وی چې زه ګرجې او بتکدې سیزه، اوس ملا راغې هغه اور ستا مسلې پوري. نو هغه خبره ده به هر حال اوس هغه راغې ملا اور ستا مسلې پوري، نو هغه مسله چې اوس د هر چا ده، خو هغه اور راغلی دی د مسلې پوري. نو یو خبره دغه ده چې د نیب ریفرنس چې کوم دی نو هغه جوړ کړی شو. نو نن په هغه ریفرنس کې 8 ورځې د عمران خان او د هغې میرمن بشرا بیبي ته 8 ورځې جسماني ریمانډ چې کوم دی نو په هغې کې منظور کړی شو. یو خو دغه شوه. بل چې کوم مونږ خبره کوله چې د عمران خان خلاف چې کوم دی نو 3 نوي مقدمې جوړې شوې. نو 3 نوي مقدمې چې کوم دي نو هغه د لاهور نه دي. په لاهور کې د 9 مۍ په ورځ باندې په جناح هاوس چې کوم دی نو
د هغې جلاو ګیراو چې کوم دی دغه مقدمه شوه. عسکري ټاور او په تاڼی شادمان باندې د حملې کیس چې دی دغه 3 مقدمې پې نورې جوړې شوې او دغه شانتي چې پولیس ذرایع چې کوم وایي نو هغې ټوټل 14 مقدمې ښایي. په دې 14 مقدمو کې د عمران خان آلرډي په 4 مقدمو کې په ضمانت چې کوم دی نو هغه عمران خان اغستی دی، خو بیا هم 11 پورې مقدمې چې کوم دي نو هغه په عمران خان باندې روانې دي. نو دغه هغه کیسونه دي چې په کومو باندې کومې چې داسې ویلې کېږي چې که فرض کا د دې نه بیا په هغې کې د عمران خان په عدالتونو کې ورځي او ضمانتونه ورته میلاویږي یا پکې عدالتونو نه ورته ریلیف میلاویږي. ریلیف په 2 قسمه کې میلاویږي، یا خو دا دی چې دغه مقدمه بیخي ختمه کړي چې ووایي چې یاره د دې مقدمې ګراوند نشته، ملزم ته بیخي چې کوم دی نو دغه مقدمه خارج کړي عدالت، داسې هم کیدی شي نو چې خارج کړي خو بیا خو بیخي بری شو ملزمو. خو دغه هم کیدی شي چې یاره د دې مقدمې ګراوند کمزوری دی یا په دې مقدمه کې ملزم چې کوم دی نو د هغه د حراست دپاره ګراوند پوره نه دی، لهذا ملزم دی په ضمانت خوشی کړي شي. نو ضمانت کوله ورکړي شي نو هو بیا د ملزم په حراست کې د کېښودو هیڅ توک نه جوړیږي یا هیڅ قانوني جواز نه جوړیږي. نو په دغه دواړو صورتونو کې ملزم ته ریلیف میلاویدی شي او ملزم بیا د حراست کې د کېښودو هیڅ ضرورت نشته یا جواز قانوني نشته. نو په دواړو صورتو کې بیا ملزم چې کوم دی نو هغه د قید نه راوتی شي، خو په شرط ته دی چې حکومت او ادارې چې کومې دي نو چې هغه وغواړي د عمران خان د جیل نه بهر راوتل. خو هغه په هغه صورت کې کیږي څنګه چې مونږ تاسو ته پته ده مونږ په دې ملک کې ژوند کوو او مونږ په دې ملک کې سیاست هم لیدلی دی، مونږ په دې ملک کې حالات هم لیدلی دي. نو ظاهره خبره ده دا د ډیل نه بغیر داسې نه کیږي څنګه چې په ماضي کې مونږ کتلی دي هم لیډران په جیلونو کې ژوند تیر کړی دی او لیډرانو ډیل کړی دی او راوتی دي. نو ظاهره خبره ده اوس چونکې عمران خان کلک شوی دی په جیل کې او ډېر داسې غټ غټ صحافیان ول، ډېر داسې غټ غټ تجزیه نګاران ول او هغوی به دا ویل چې ګنې عمران خان چې کوم دی هغه په جیل کې 2 ورځې نشي تیرولی، چا به وي 10 ورځې نشي تیرولی، چا به وي 2 هفتې نشي تیرولی او چا به پکې دا هم وي چې میکسیمم 2 میاشتې دي تېرې کړي نو پته به یې ولګي. خو بهرحال عمران خان چې کوم دی نو هغه ولاړ دی په خپل ځای باندې ولاړ دی او هغه وایي چې هیڅ قسمه د ډیل دی رانه څوک تمه نه کوي. نو ډیل او ډیل دواړه یادوي. نو ظاهره خبره ده که فرض کوم داسې وي نو بیا به لا هم سخت وخت شته دی د پی ټي آی دپاره هم او د عمران خان دپاره هم، ځکه چې هغه په خپل ځای باندې کلک ولاړ دی. نو مقدمې به پې لا هم بیا جوړیږي لکه څنګه چې به مونږ تاسو ته نن یو بل کیس ذکر وکړو. سنم جاوید یو ماشومه جنۍ ده او هغه به تاسو کتلي د څونه مودې نه د 9 مۍ نه را په دې خوا چې هغه کله ګرفتاره شوې ده نو هغه هم په جیلونو کې ده او هم دغه خلک و چې ویل به یې پی ټي آی والا په جیل کې وخت نشي تېرولی. نو نن هغه خبره چې کوم دی نو هغه غلطه په دې ثابته شوه چې زموږ په شان مونږ په خپله ګڼله چې ګنې پی ټي آی والا په جیل کې وخت نشي تېرولی، خو د سنم جاوید په رنګي جنۍ هغې دا ثابته کړه چې یاره بالکل پی ټي آی والا جیل تېرولی شي. او سنم جاوید چې نن په کم جوش او جذبه کې مونږ ولیده لکه څنګه چې نه ګاډي نه ما د ملګرو د خندل چې لکه د هوسۍ راټوپ کړل نن په اسلام آباد کې چې کله د جیل د قید د ګاډي نه هغې رادانګل یو قسم لا د پولیسو په ولقه کې وه آلدو چې پریزنر وین نه و سره ذاتي ګاډی و خو بیا هم د پولیسو سره په قید کې وه او هغې د ګاډي نه چې په کومه جذبه باندې راودانګل ګوتې ویکټري نشان هغې وکړو. نو بیا چې کله هغه د اف آی اے په یو مقدمه کې هغه په اسلام آباد اف آی اے سایبر کرایم په مقدمه کې وه هغې ته ویلې شوي دا ول چې ګنې تا او دغه مقدمه پې کله درج شوې وه دا زه تاسو ته ووایم دا په 10 جولای پې دا مقدمه درج شوې وه یعنې اوس څو ورځې مخکې او ویلي دي دا ول چې تا په ټویټر یا په ایکس پاڼه باندې د ادارو خلاف هرزه سرایي کړې ده، بغاوت دې کړی دی، یو قسم له د ادارو سپکاوی دې کړی دی، ادارو خلاف ته مشتعله ژبه استعمال کړې ده. نو په دغه حواله باندې د هغې خلاف په سایبر کرایم اف آی اے کې مقدمه درج شوې وه خو چې کله نن ډیوټي جج ته هغه پیش کړې شوه نو په هغې کې ډیوټي جج یا ډیوټي مجسټریټ چې کوم دی ملک عمران هغه چې کله کیس ته وکتل نو هغوی چې په کیس کې څه نشته دی آلدو چې اف آی اے د هغه د ریمانډ مطالبه کړې وه خو هغه فیصله محفوظه کړه او مازدیګر ټایم چې کله فیصله واوروله نو هغوی چې په کیس کې هیڅ قسمه څه نشته دی مقدمه د اف آی اے درخواست یې خارج کړو او د هغې د رها کولو حکم یې ورکړو او هغه رها کړې شوه او څنګه چې هغه په دغې مقدمه کې رها کړې شوه نو د هغې سره خپل وکیل چې کوم دی
د هغې د وکیل میا علي اشفاق نوم دی. نو هغه په خپله باندې یو وړوکی شان ویډیو کلیپ یې ورکو او هغه وویل چې بلکې یو ویډیو کلیپ یې ورکو د هغې سره په ګاډي کې ناست و د صنم جاوید سره، نور ملګري ورسره ول او هغې کې هغه وویل چې یاره ما خپله واده پوره کړه او صنم جاوید چې کوم دی نو هغه رها شوه او وی وی چې یاره زه د خدای شکر ادا کوم چې ما خپله واده پوره کړه، اوس په د حمزه عالیه حمزه ملک نمبر دی چې هغه به رها کوم. او هغه یو قسم له خوشحالۍ یو اظهار یې وکړو. خو چې کله هغه لږ شبه مخکې لاړل نو دغه ټایم کې د اسلام آباد د پولیسو ګاډی را مخکې شو او بیا یې دوی سټاپ کړل، ودرېدل او پولیسو ورته وویل چې یو بله مقدمه ده، په دغه بله مقدمه کې اوس مونږ ته دغه پکار ده د صنم جاوید. نو بیا هغه وویل چې یاره د قانون تقاضا دا وه، د هغه بیان دی یا په ایکس پاڼه باندې هغه دا ورکړي دي چې مونږ بغیر د څه مزاحمت نه صنم جاوید پولیسو ته حواله کړه او همدغه د قانون احترام دی او مونږ ته همدغه مونږ وکړلو چې مونږ ورله هغه ورکړل. وایي چې مونږ ته پولیسو دا ونه وی چې دا په کومه مقدمه کې ده، خو بیا هم مونږ ته پولیسو وویل چې یاره دا زمونږ په بله مقدمه کې پکار ده. نو صنم جاوید ورله مونږ بیا ورکړه او هغې ته په دغه ویډیو کې بیا دا پیغام مونږ دغه د هغې منځ کې چې کوم گفتګو شوه نو هغه مونږ واورېده چې یا د دې صنم جاوید کوم رشته دار دی داسې یا مطلب کزن کیدی شي یا رور کیدی شي چې هغه ورته پولیسو ته ووایي چې یاره د صنم خیال ساتئ. صرف بس دغه عمره گفتګو په هغې کې مونږ واورېدله او هغه بیا صنم جاوید د پولیسو یو کلټس ګاډی دی چې هغې ته وخیږي او هغه یې دوباره ګرفتاره کړي. نو یو خبره دا ده چې هغه بیا یو قسم له هغه په صبر تسلی باندې لاړه شي د پولیسو سره بیا ګاډي ته وخیږي. نو دا یو خبره ده چې د پی ټی آی د صبر امتحان لا هم پاتې دی او دغه د زغم امتحان چې کوم دی نو دا به لا هم رواني، ځکه چې یو طرف ته د عدالتونو نه هغې ته ریلیف پسې ریلیف میلاویږي، خو بیا هم د مقدمو دغه سلسله چې کوم دی نو هغه جاري ده. ولې چې تازه پسې تازه مقدمې لا هم درج کیږي، لکه څنګه چې نن په کپتان باندې مقدمې درج شوې، هم دغه رنګې نن په صنم جاوید باندې هم څو ورځې وړاندې یو بله مقدمه درج شوه. نو ښایي داسې چې حکومت او ادارې لا هم د مقدمې درج کولو سلسله نه ودروي. همدا و زموږ نننی اپیسود.